بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو اوریدونکو، زه یم ستاسو کوربه ساجد محمود خان. خصوصي پروګرام د نن سوال سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تاسو اورئ غږ د ریډیو پښتونخوا FM 92.6 مردان. زموږ معاشره کې اکثر به تاسو داسې الفاظ اوریدلی وي، داسې جملې به مو اوریدلی وي چې هغې کې موږ دا خبره کوو چې دا خو ما ګپ لګو، دا ما مذاق کو، یا دا خبره ما هسې شغل کې وکړه. زمون خلک اکثر د طنز و مزاح، طنز، تانا، ظرافت، هندنې، ګپ، ټوکې، شغل په نوم باندې داسې الفاظ استعمال کړي یا داسې حرکات وکړي چې هغه د بل انسان د تذلیل سبب وګرځي. بعضې وخت دغه الفاظ د یو بل انسان زړه ته دوک هم ورسوي. دغه طنز و مزاح دا خبرې په داسې انداز کې کول چې بل انسان زړه ته په تکلیف هم ونه رسي، او که داسې څه نامناسبه خبره یا عادت په بل انسان کې وي، هغه خبرې طرف ته په خندا کې اشاره وکړي شي. ګرانو اوریدونکو، راځئ چې د ادب او میډیا سره تعلق لرونکي خپلو مېلمنو سره په دې حواله باندې خبرې اترې وکړو. راځئ چې اوس انام جی ریډیو پریزنټر او چې د طنز و مزاح حوالې سره ډېر ښه پروګرامونه کړي دي، هغې سره د طنز و مزاح په حواله باندې یو څو خبرې اترې وکړو. طنز و مزاح د باره کې تاسو څه ویل غواړئ؟ طنز و مزاح د دې خو پوره تفصیل سره وضاحت کول چې دی نو هغه ډېر ټایم لګي او ډېر وخت به اخلي، خو زه به په لنډو الفاظو کې تاسو ته داسې ووایم چې طنز و مزاح د معاشرې د څه کارونو چې هغې سره ډېر ولس چې دی نو هغه افیکټ کېږي، هغې ته فایده نقصان چې دی هغه رسیږي، هغه سیزونه د چارواکو په نظر کې راوستل، د هغې توجه هغې طرف ته ګرځول، یا داسې رسمونه، رواجونه، یا داسې نور سیزونه چې هغې فایده نه وي او نقصان یې ډېرې، د هغې نشاندهي کول په داسې طریقې سره چې خلکو ته بد هم ونه لګي او هغې ذهن کې هغه خبره کی هم ني او هغې دا خبره ومني چې او واقعي ده نن سبا داسې کېږي. نو که د طنز و مزاح د ښه دپاره وي، که د انسان یو ښه عادت چې دی هغه معاشرې ته ښول غواړي، نو هغه هم ډېره ښه خبره ده. هم د خلکو په ذهن کې کینی که داسې عادتونه د چا نه وي هغه خپل کړي، او که د معاشرې څه داسې بد عادتونه وي هغې نه خلک خلاصول غواړي، نو د هغې نشاندهي هم په دغه طنز و مزاح کې وشي، خو دا په داسې طریقې سره لکه فرض کړه که یو خبره ده او هغه د خلکو یو عادت جوړ شوی دی، هغه خلک بورایي نه ګڼي، یا وایي چې یاره به زه ټیک د ماته څه نقصان نشته دی، بس که نورو ته وي به، او دغه خبره د هغه په ذهن کې راوستل یا توجه راګرځول په داسې طریقې سره چې هغه د دې خبرې نه خوند هم واخلي او دغه طرف ته توجه هم راوګرځېږي، یا د چارواکو حکومتي چارواکي چې دي د عوامو د مسایلو طرف ته توجه راګرځول په داسې انداز کې چې هغې نه خلک خوند هم واخلي او مسلې هم حل شي. نو دغه د طنز و مزاح ډېره په لنډو الفاظو کې تشریح به مې درته وکړله چې داسې ده. ښه انام جی، اوس به څو یو بل طرف ته راشم چې د طنز و مزاح مختلف صورتونه دي. مثال په طور باندې مختلف شکل کې موږ وینو چې هغه په شاعرۍ کې هم طنز و مزاح کېږي، په ډرامه کې هم طنز و مزاح کېږي، د ګپ شپ په پروګرامونو کې هم طنز و مزاح کېږي. نو تاسو نه زما سوال دا دی چې په ریډیو، ټلویزیون، سوشل میډیا باندې نن سبا چې کوم طنز و مزاح دا پروګرامونه کېږي، د دې معیار باره کې تاسو څه ویل غواړئ؟ صحیح ده جناب. ګوره اول خو دا ده چې د طنز و مزاح دا نوم چې دی که نه، یو خو ګوره طنز شو او یو دی مزاح. دا مزاح نه دی، چا پورې خندا نه ده، دا مزاح دی چې نه مزه خلک اخلي. طنز په دبې الفاظو کې، یعنې که ته چاته خبره کوي یو ماشوم دی او هغه روانې کوي یا ته ورته وایې چې آیسکریم مه خوره او دې سره به بیمار شي او هغه بیا هم خوري، نو ته په ښکلي انداز کې هغه د دې چیز نه داسې منې کولی شي چې وګوره که نه یاره ته خو ډېر نایس انسان یو ډېر ښه ماشوم یو، ته ګوره د ما خبره هم منې او ته بیا هم آیسکریم خوري. نو خلک داسې نه کوي، نو خبره د هغه ذهن کې راشي. نو دغه طریقې سره دغه خپله خبره چې ده نو هغه پیش کول دي چې دې کې د چا هتک ونی شي، د چا بېعزتي ونی شي. که د نن سبا د ریډیو موږ خبرو وکړو یا د سوشل میډیا خبرو وکړو یا داسې د نورو چینل خبره وکړو، ټیک ده، په ریډیو هم طنز و مزاح شته دی، خو د مخکې په مقابله کې ډېر کم دی. په ټي وي باندې هم شته دی، خو معیار یې هغه نه دی پاتې شوی چې کوم د هغې معیار پکار و، ځکه یو خاص طبقه یا یو خاص ټولګی چې دی هغه د دغې خبرو نشانه وي او په داسې طریقې چې کله کله د هغه انسان بېعزتي
عزتي پکې هم وشي. نو د دې مقصد دا نه دی چې ته د چا بې عزتي وکړې، بلکې د دغه معاشرې برایانو چې دی نو هغه عوامو ته پیش کول په یو ښکلي رنګ کې چې هغې د دې نه یو سبق والي چې آیا داسې کول پکار دی که نه دی، یا د چارواکو توجه د حکومت توجه چې د داسې عوامي مسایلو طرف ته په ډېر ښکلي انداز کې پیش کول دي. نو معیار هم هغه نه پاتې شوی او د دې لپاره سکرپټ لیکل چې دی هغه ډېر زیات ضروري دي. نو خبرې مقصد مې دا شلو چې یو خبرې نشاندهي کول د عوامو ذهن کې راوستل، د هغې فکر راګرځول په داسې طریقې سره چې هغې کې د چا حد تک بې عزتي هم ونه شي، عوام ته خوند هم واخلي او هغې د دې نه یو سبق هم واخلي. موږ عام طور باندې په حجرو کې ناست وو، په بیټکونو کې ناست وو، په افس کې ګپې شپې لګېږي. د دې مثال داسې دی، ګوره یو کس دی او که هغه په غوږونو باندې لږ دروند دی او نور که ته هغه ته کون ووایې نو هغه به خفه شي په دغې باندې. ټیک ده، خو که دا خبره ته هغه ته داسې وکړي چې څوک ورته اواز وکړي هغه پې دی هلکه داسې مه کوه، ګوره دی صرف د خپل مطلب خبره اوري، د بل د مطلب خبره نه اوري. نو دا یو ښکلې طریقې سره دا مې یو مثال پیش کړو چې دغه یو څیز دی. نو دغه ده چې الله دوی کړي چې داسې خلک راشي او داسې وشي نو بهتره خبره ده. انعام جی موږ اکثر وینو چې دنیا کې څومره هم علوم دي، فنون دي، د هغې د معاشرې ته څه ناڅه شکل کې څه ناڅه فایده رسوي یا د هغې څه مقصد وي، کو هغه ادب شو، کو هغه علم طب شو، کو هغه هر قسم علومو باره کې موږ ویلي شو چې د معاشرې ته څه ناڅه شکل کې فایده رسوي. نو که فرض کړه موږ د طنز او مزاح حوالې سره ووایو نو د طنز او مزاح په یو معاشره باندې څه اثرات وي یا دا څه کردار ادا کوي په یو معاشره کې؟ ډېر اهم کردار دی او ډېر ښکلي اثرات دا لري او ډېر بد اثرات هم لري. میډیا شو د هغې پیش کول شو، د هغې مثال به زه تاسو ته داسې درکړم لکه فرض که د خپل ماشوموالي هغه وختونه رایاد کړه چې موږ ته به پلار او بیبي او نیا بیبي یا نیکه بابا چې دی نو هغه به راته قصې کولې. هغه قصې کې به یو سبق پروت و، د چیلې او د میلو قصې به راته فرض که کوله، د منګک او د پیشو قصه به راته کوله، نو هغې کې به یو سبق پروت او هغه کهانیانې هغه قصې چې دي هغه اوسه پورې زمونږ په ذهن کې نقش دي. نو دا ده چې د دې ډېر اهم رول دی په معاشره کې دا ادا کېږي. د ډېرو خبرو نشاندهي چې کوم شي د عوامو توجه هغې طرف ته راګرځېږي او بیا هغې په خپله په دې خبره باندې سوچ کوي چې آیا دا خبرې ټیک دي که غلطې دي. نو یو سړي کې یو کار کې داسې وي چې هغه ښه نه وي او په ښکلي انداز کې هغه ته پوه شي نو بیا د هغې څیزونو نه هغه خپل ځان واړوي او هغه کارونه بیا نه کوي. نو په معاشرې باندې د دې اثر چې دی ډېر لوی اثر دی، اهم اثر دی. او نو ځکه خو تعلیمي پوهانو چې کوم دی د ماشومانو د سوچ او فکر جوړولو دپاره اکثر د دې د کورس په کتابونو کې د قصو نه قصې وي پکې که نه دغه شانتي وي چې د دې ذهن دغه طریقې سره جوړ شي. نو په مزاح کې یو خبره رسول چې ده او هغه عوامو ته پیش کول نو د دې هم ډېر غټ اثرات دي چې داسې وي. بل دا راته ووایه انعام جي چې د مختلف نوعیت والا طنز او مزاح پروګرامونه وي، څه په ریډیو باندې موږ وینو چې دغه کېږي پیش کېږي، څه چې دی په ټلویزیون باندې پیش کېږي، څه مختلف په لیک په شکل کې پیش کېږي. نو ستاسو په نظر کې دې کې څه فرق دی؟ ګوره لیک په شکل کې چې یا په ریډیو کې چې وي نو لیک خلک لولي، نو بیا د لوستلو والا چې دی لیک داسې وشي چې هغه وایي او ځان سره مسکي کېږي، خاندي. دا خو د لیک کمال شو چې طنز و مزاح دغه طریقې سره وشي او بیا چې هغه دې سره خاندي نو مطلب دا شو چې دا د خوند ورکوي. دا تحریر ویل چې دی، دا لیک ویل چې دی، دا د خوند ورکوي او هغه پورې نه پرېږدي تر څو پورې چې هغه سر ته رسولی نه وي. بیا دا د لیکوال کار دی چې کوم مقصد دپاره هغه دا لیک دغه شانتې کړی دی. یو خو دغه شوه. د ریډیو چې شو، په ریډیو باندې طنز و مزاح کول چې دی نو د ټي وي او د ریډیو هغه کې بیا غټ فرق دا چې په ټي وي کې په شیشه باندې خلک ښکاري، په سکرین باندې خلک ښکاري، نو هغه ستا ایکسپریشن چې دی یا سترګو چې تل کول یا شکل جوړول چې کوم دی یا یو حرکت کول چې دی نو هغه خلکو ته په نظر باندې راځي. ډېرې خبرې په سکرین داسې وي چې هغه د الفاظو په ذریعه باندې ته د خپلو حرکاتو نه چې دی نو ولس ته پیش کولی شي چې او دغه شانتې ده. خو د ریډیو دپاره په الفاظو په شکل کې به نو که په ریډیو باندې څوک طنز و مزاح کوي د هغې دپاره چې کوم قسم طنز و مزاح لیکلی شوي دي چې هغه موډ سره وکړي چې هغې سره انصاف وکړي چې او دغه شانتې دی نو هله به خلکو ته ښه لګي. او په سکرین باندې چې کله کېږي نو هغه شکلونه جوړول شو یا حرکات کول شو یا داسې نور شو نو هغه ښکارېږي، هغه مزه کوي. خو زه به دا خبره هم ډېر په افسوس سره وکړم چې نن سبا طنز و مزاح چې دی نو هغه دې ته پاتې شوي دي چې هغې کې عجیبه د خلکو نومونه وي، سم نوم به وله روان کړي وي او عجیبه نوم به وله ایښي چې هغه نوم خلک واوري د هغه کس پکې بېعزتي کېږي یا دغه کېږي که نه دغه شانتې شو. یا حرکتونه داسې کولي چې پاسې په ټوپونو شي او په دغه شي نو دغه دی نو ټیک ده که دې دا وایي نو دا
دا خلکو له خوند نه ورګي اکثر داسې قسمه خبرې چې وي یا داسې قسم سین چې خلک ګوري نو هغه بور شي وي یا د لاس بجای د دې چې خلک ته خوند واخلي نو هغه نورم ستومانه کې پاغي کتو باندې نو د لپاره د لیک او یا د لیکوال ذهن چې دینو هغه ډیر اهم دی او بیا پیش کول کې چې دی هغه دویمه مرحله کې راځي چې هغه لیک سره انصاف وکړي. انعام جی تاسو اوس څنګه خبر وکړه چې د طنز او مزاح بنیادی مقصد په معاشره کې یو برای طرف ته داسې طریقه باندې اشاره کولی چې هغه په یو سافت انداز کې خلکو ته غیسیس طرف ته اشاره موشي خلک په خپم نشي خو دې کې اوس دا سوال پیدا کیږي چې کم مخکې دور کې یا زموږ چې کم مشران وو یا زموږ د ډوکوالي چې کم دور وو هغه ټایم کې چې کم طنز او مزاح کېدو یا د موجوده چې کم جنریشن دی ینګ جنریشن ورته موږ وایو د دې چې کم طنز او مزاح دی نو آیا هغه کې څه فرق شته یا نشته دی او یا اخ طنز او مزاح کې چې کم لټریچر پروډوس شوی دی یا کم ادب تخلیق شوی دی د طنز او مزاح آیا هغه اوس هم اخ کشان افادیت لري کنه هغه کې څه فرق راغلی دی او د موجوده جنریشن لپاره سبل قسم طنز او مزاح تخلیق کول غواړي؟ ګوره جی دلته دوه خبرې دي یو دا دی چې د طنز او مزاح سټایل باندې خبره کیږي او بل دویمه خبره ده چې د طنز او مزاح په مقصد باندې خبره کیږي. نو ټیک ده د پخوا سټایل چې کومو د کلی سټایلو د اجرو سټایلو موبایل چا سره نه وي کمپیوټر چا سره نه وي نو که هغه وخت سره د هغه زمانه مناسبت سره طنز او مزاح کېدو نو خلکو په ذهنونو کې اسانه سره کېناستیم شو او خلک په پویدیم شو. اوس کو موبایل راغی کمپیوټر راغی او د طنز او مزاح سټایل بدل شو نو ټیک ده موږ په کې د موبایل په ذریعہ باندې طنز او مزاح کیږي او دا کیږي لکه که څوک وایي چې ډېر خبره داسې کیږي چې موبایل خو ډېر د کار سیز دی موږ په ډېر د کار خبرې کوو خو اکثر خلک دا وایي چې د دروغ مختلف قسمونه دي یو قسم پکې دا دی نو یو کس لګیا وي په موبایل باندې خبرې کوي نه لکه زه ګوره بل ځای کې مو دغه شانتي مکنه نو که دا مزاح هغه وخت کې کېدو نو هغه وخت به خلکو ذهنونه نه اغوستو خو اوس کې خو نشاندهی او مقصد به د دې خبرې دا وي چې آیا دروغ ویل په معاشره کې ښه کار دی که بد کار دی نو مقصد چې دین هغه نه دی فوت کېدل او وخت سره سره دی کې بدلون راغلی دا خبرې سره اتفاق کوم خو کله مونږ په معیار باندې خبره کوو نو زما د اندازې مطابق د پخوا لیکوالو یا د طنز او مزاح د پیش کولو هغه معیار چې د اوس په معیار کې ډیر زیات بهترینو معیار چې دینو د خپل منټین نه دي ساتلی معیار ګرځیدلی دی او هغه مختلف وجوهات کې دي شي څه د طنز او مزاح پیش کوونکي دي څه د طنز او مزاح لیکونکي دي نو دغه د یا د خلکو مایندم پدې کې کیدي چې یاره موږ سره دونه ټایم نه دی پاتې شوی چې موږ دغه سيزونو ته کېږو نو ځکه زموږ د جون منډه تیز شي د ضرورت زیات شي چې موږ ډېر نور کارونه وکړو مختلف سيزونه چې دینو اثر انداز کیږي په دې سیز باندې. راځي چې د طنز او مزاح حواله سره مشتاق مجروح صاحب چې د پښتو یو نامور ادیب دی هغه سره په دې حواله باندې یو څه خبرې طنز او مزاح د باره کې تاسو څه ویل غواړئ؟ تاسو سوال جواب کې به زه دا خبر وکم چې طنز په عربی ټکی دی په انګریزي کې سټار وي او عربی کې طنز او په فارسی ته مرغه مونږ نه مرغه دا خبرې چې په دې کې یو قسم آیرنی وي په انګریزي کې ته آیرنی وي او مزاح دا چې خبرې وي چې هغه خلکو له خندا ورولي او هغه کې د دې یو کمال دا وي چې سړی عام سنجیده خبرې کوي نه هغه لستونکي او اوریدونکي بور کوي نو که په دې کې د طنز او د مزاح عنصر شامل نو هغه سره هغه بور کیږي نه هغه کم مقصد چې دا ویون کې غرض وي چې دا خلکو ته ورسوم نه په ډېره خطرې کې ورسوم ځکه چې هغه په خو پوره غور باندې ووري ځکه چې هغه د مزاح نه خوند اخلي چې خوند اخلي نو هغه پوره خبره ووري نو د شاعر ادیب د لپاره ډېر زیات ضروري چې کوي خو دې دغه کې د ما یو موقف دی هغه دا دی چې دا طنز او مزاح چې کوم دی نو دا ذکیږي داسې نه دا ځینې خلک وي چې هغه ته الله پاک خپل یو دغه ور کړی وي تاسو کوڅ ته په دې کلو کې مکتلی عام خپل ماحول کې ځینې خلک وي چې هغه عام خبره ترې کوي کور کوي که پوجا کې کوي نو د هغه په خبرو کې د مزاح عنصر وي صرف د لیکلو تر حد نه هغه چې اره خبره کوي نه خلکو له خندا ور ولي په خو تاسو د اجرو کې ناس وي نو اجرو کې هم داسې خلک وي چې هغه به خبرې باغی کولې کیسې به کولې نو په هغه کې به د طنز او د مزاح یو عنصر شاملو چې په خلکو باندې به ټکونم کول او د خندا خبره به هم کوله نو خلکو به هغه بیا یادو چې رنه فلانی نشته دا خبرې خوږی دي هغه مشهور په لړ لري پورې دغه شی بیا وروسته چې ادب تراغ نه په ادب کې
طنز او مزاح کم کار وکړو هغه عام سنجیده لیکونو نه دی کړی دا غي وجه د قره چې ماته توي چې د خلکو پکې انټرست پیدا شوی په پښتو ادب کې موږ سره یو شی دی موږ د تکل وایو په انګریزي کې د لایټ ایسه وای او اردو کې د غي انشائیه وای دا تاسو ته وایم چې د پښتو تکل موږ چې ما کتاب په چاپ شوی دوه کتابونه ما چاپ شوی دي ډاکټر اسرار چاپ شوی دي موږ چې بده ادبي محفلون ته لړو نو دلته بده خلکو په کتاب مخکتنه بوایا به شاعر سره سما خامو په هغه باندې به یو ځما مقاله لیکلې و نو موږ به دې تکتل چې لوستون کې بسوک دو څوک بخپل موبایل کې لګیو چا بخپلو کې خبرې کولې نو موږ دا احساس وکړو چې داسې یو شی سړی ولې نه لګي چې دی ودني شي دی دغه شي نه کوشش چې موږ کو ما مو کو ډاکټر صاحب مو کو موږ چې بیا په کوم کتاب هم تفسیر کړی نه هغه موږ د دغه تکل په هيئت کې کړی دا او په هغه کې موږ طنز او مزاح ډیر زیات شاملو او تر اخره پورې به داخله موږ ته غوغ ناشتو نو ډیر لوی اثر شته چې خبره چې د بخندا او پرون د باندې کې نو هغه اثر کوي نو زویا مچ دوه ډیر ضرورت ته او طنز کو په دې پکار دي چې یو سړی کې یو خراب عادت ته چې پاغه ته طنز وکي نو هغه خپل عادت نه وړي مشتاق صاحب دې کې اوس یو خبردار دي چې موږ وایو چې د ادب بنیادی طور د یو مقصد ته تخلیق کیږي دا غي څه مقصد وي او هغه مقصد چې د معاشري اسلام کې دي شي هغه د یو انفرادي طور یو شخصیت اصلاح کې دي شي د یو ګروپ یو د یو ګرو اصلاح کې دي شي نو کو فرض کمنګ د طنز او مزاح باره کې دا سوال کو چې دا څه قسم کردار ادا کوي یا په څه طریقه باندې ادا کوي دې باره کې تاسو سره دا ادب څنګه چې نو متاسو نه موږ دغه وایي چې د مشرانو ادب نه کوي یو دغه معنا ده کنه خو دا د لیټریچر ته چې موږ ادب وایو نو دې کوم دا شی ډیر ضروری دی زه خو د دې بالکل مرګري نه ما چې ادب دې به مقصد هم لاوي دا کې دي نشي چې ادب دې به مقصد وي دا ادب خامخا مقصد وي او د هغه مقصد دا وي چې په ولس کې په ټولنه کې په معاشره کې چې کوم بد عملونه او کردارونه دي خصلتونه دي چې هغه نه خلک منی شي او د خلکو اصلاح وشي کاغه په هر شکل کې وي نو د شاعر ادیب کار داري چې دغه خلکو د اصلاح لپاره مقصدی ادب تخلیق کی او دا د پسندیده انداز کې وي نو د هغه د اوریدو لپاره ډیر تیار نه وي خو دا چې یو طنزنګار او مزاح نګاری کوي نو دا دی بیا ډیر په غور اوري نو زه وایم چې د عام ادیبنا د طنزنګار او د مزاحنګار ډیوټي چې کومن دا ډیره اهمه ده ځکه چې د خلکو په صحیح لارې تر واستو کې ډیر لوی رول ادا کوي چې د کردار پکې ډیر اهم دی او یو مقصد خو په هر شي کې پکار دی به مقصد یو شی نه دی پکار راځي چې اوس احسان الله زریان سره چې د پښتو ادب یو طالب علم دی د طنز او مزاح په حواله سره یو څه خبرې وکړو طنز او مزاح د باره کې تاسو څه ویل غواړئ طنز او مزاح متعلق به زه لنډه دا خبرو کوم چې یو طنز یو مزاح وي طنز دا وي چې هغه پچا باندې کیږي او مزاح دا چې پچا کیږي نه نو په علمیه کې د هغه سنجیده اولونو نقل کیږي او دغه خلکو نقل کیږي کوم چې د اوسط خلکو نه اوچت خلک او په تربیه کې یا په کامیډي کې او معاشره د عام خلکو نه پریوتی خلک نو د هغه خلکو نقل کیږي د پریوتو خلکو نه دا مراد نه دی چې ګنې هغه د خراب خلک او هغه چې هغه یا معاشره نقصان ورکوي بلکې هغه خلک چې هغه کې خندنی توبي پکې هغه د خلکو د خندا سبب ګرځي نو دغه پریوتو خلکو نقل چې د کامیډي ده ها احسان الله زریان صاحب دا راته وایي چې دا کم اکثر مختلف فنون او علوم باره کې دا خبره کیږي چې د دینه معاشره ته څه شکل کې فائدہ رسي کومینګ دا وایي چې طنز او مزاح د ادب یو ډیره اهمه حصہ ده کوغه پښتو ادب شو اردو ادب شو کو دغه شان په یورپ کې ګورو دا یو ډیر اهمه حصہ ده داغه نو آیا موږ دا ویلو چې طنز او مزاح د یو معاشره په اصلاح کې اهم کردار ادا کوي او یا دا سوال کو تاسو نه داسې حکم چې طنز او مزاح د یو معاشره کې د اصلاح د لپاره څه کردار ادا کوي دا سوال ډېر ښه سوال دی د طنز او مزاح چې دی دا جز دی او د دې کل چې دی هغه ادب دی افلاطون د خپل ریاست نه یوټوب یا هغې نه شاعران انتیستو د هغې وجه دا هغه وي چې دا ادیبان چې دا به انتشار پیدا کړي ځکه چې دوی به خلکو جذبات راولړزوي او خلک چې د هغې په نتیجه کې به توړ پوړ وکړي نو د هغه په جواب کې بیا ارسطو دا خبره کړې چې داسې نه ده ادب چې دی دا به د انسان جذبات راولړزوي بهرنۍ یا خارجي هیجان چې دی هغه په اندرونی هیجان چې دی هغه به غالب شي او انسان چې دی هغه به وجاړي نو هغه به زړه
سپک شي نو هغه کم جذبات چې دن کې د نن د دې د هغه به تطهیر وشي نو لہذا چې د هغه تطهیر وشي نو هغه به ختم شي او کدا چې ونشي نو بیا به دغه رد عمل چې دی به ډېر غلطي او په معاشره باندې به غلط اثر پرې بس یا بسورانه کوي نو دغه ټول ادب هم دغه بیا تاسو د مزاح خبره کوي د طنز خبره کوي دا هم دغه شنه طنز او مزاح چې دی دا یو مقصد لري دا به مقصد سیز نه دی ځکه چې یو انسان دی هغه ټول ورځ کارو کیستړی شي دغه ذهن ډېر زیات ستړی وي هغه چې راشي نو په دې طنز او مزاح چې دا اور یو خو دې خان دی هغه ته هغه ستړیا ختمه هغه ته ذهني سکون ملاويږي او دا هغه سره سره په دې پښا یو سبق هم پروت وي لیکون کې چې قلم راوچتای خامخا پښا سم مقصد وي هغه لیکون کې هغه خپل مقصد عمر ورسي مطلب مونږ په لنډه کې دا وایو چې په ګوړه کې خلک وي زهر ورکول دي طنز او مزاح دا حیثیت لري یو بل ریډیو پریزنټر سجاد هوتی صاحب سره موږ اوس د طنز او مزاح په حواله یو څو خبرې وکړو او اخینه به دا تاسو کو چې طنز او مزاح څه ته وایي بسم الله الرحمن الرحیم ټول ناول خو تاسو زه ډیر زیات شکریا ادا کوم چې تاسو مانه دې حواله سره اوپینین اخلي څنګه چې تاسو په دغه چې د تیرو لسو کالو داسې اوس خو د خدای په فضل باندې سناس امن قائم دی خدا امن چې کوم دی دا د نش برابر دی ځکه که د نورو د نړۍ د نورو هیوادونو مقابله کې موږ وګورو نو د نش برابر موږ دی ته وایو زمونږ تیر چې کوم لس کال تیر شو د کال 2008-9 نه راواله تر 2018 پورې موږ ترهګرۍ سره ډیر زیات په مخ باندې او زمونږ دغه ټیم کې چې څومره خلک هغه ماشومانان دي رالوی شوي دي یا ماشومانان زلمی شوي دي یا زلمی هغه خپل نیکسټ سټیج ته رسیدلی دي نو ډېر په ټینشن کې وخت تیر کړ او دغه ټینشن داسې ټینشن و چې یو انسان به د کوره راوته نو د به خپل مرګ لیده او د به داسې حالات هم په دې کې راغلي دي چې انسان به په دې یقین د کوره راوته چې پته نه لګي چې بیا به زه خپل کور ته ژوندی راشم او که نه نو په دغه حالاتو کې پکار دا وه چې زمونږ څومره ریډیوز دي یا زمونږ کومه میډیا ده یا د حکومت هم دا ذمهداري جوړېده چې خلکو ته داسې انټرټینمنټ پروګرامونه ورکړی وي چې د خلکو سوچ یې بدل کړی وي خو هغسې ونه شوه څنګه چې پکار وه یو ډیر لوی کردار دی په دې پریشانه چاپیرچل کې د چا په مخ باندې خندا راتلل یقینا چې دا یو ډیر لوی غنیمت ګڼل شي او مونږ یو ډیر لوی تکلیف سره په مخو نو پکار دا و چې په څه طریقه باندې مونږ د خلکو د ذهنونو نه هغه یره او ترخه لرې کړی وو د دې دپاره واحد لار چې کومه وه نو هغه د طنز و مزاح لار وه چې څه ټیم کې خلک داسې راغونډېدل او داسې خپل ځان یې په څه باندې خوشحالو او خپل فام یې چې کوم دی بدلو نو زه دا وایم چې د طنز و مزاح دغه ټایم کې یو ډېر لوی اهم کردار و چې کوم حالاتو نه مونږ تېرېدو او په دې کې مونږ خپل خیال سره بدل کړی وي او د خیال بدلېدو دپاره صرف یو لار چې کوم هغه طنز و مزاح چې یاره مونږ خپلو کې ناست وې او داسې څه ټوکې ټکالې مونږ کړی وې چې هغې سره زمونږ هغه خوف او خراس چې کوم دی نو هغه لرې شي نو زما په خیال باندې هر وخت کې طنز و مزاح خپل یو حیثیت لري خو بیا خصوصا زمونږ دپاره د پښتونخوا صوبې دپاره دی یو هم کردار ادا کولی شو خو هغسې ونه شوه خو پکار دا وه چې د طنز و مزاح په ذریعه باندې مونږ خپل خلک چې کوم دی دا موټیویټ ساتلی وي او خلک چې کوم دی په دې کې مونږ انوالو ساتلی وي ها اوس به موږ خپل دویم سوال طرف ته راځو سجاد هوتي صاحب بنیادي طور باندې که تاسو وګورئ نو دا طنز و مزاح او د یو انسان یا د یو نظریې دا یو څیز بېعزتۍ د دې خپلو کې لږ ونته کې داسې یو دغه جوړېږي چې اوس دا فرق کول ګران شي چې آیا دا طنز و مزاح ده که نه دا د یو انسان بېعزتي ده اکثر پروګرامونه وشي اکثر شعر و شاعري وشي یا لیکل وشي یا داسې پروډکشن وشي چې هغې حوالې سره اکثر خلک وایي چې دا طنز و مزاح کمه ده او د یو خاص انسان یا یو خاص خلکو یا د یو خاص علاقې بېعزتي پکې ښکاري نو دې حوالې سره تاسو څه وایئ چې دې کې به دا فرق څنګه موږ کوو چې دا بېعزتي ده که نه دا طنز و مزاح دی ساجد محمود صاحب د طنز و مزاح مختلف اړخونه دي که موږ وګورو نو په دې کې یو ته چې کوم موږ فولینګ وایو چې کوم عموما طور باندې موږ د خپلو دوستانو سره کوو
او څوک هغې ته چې کوم دی نو نور څه نومونه وایي خو عام انداز کې زه وایم یو طنز و مزاح دومره حده پورې پکار دی چې د یو انسان بدني نقصان په هغې کې ونه شي او دغه شخصي نقصان ونه شي دغه وجود ته موږ نقصان ورنکو هغه ته تکلیف ونه رسو یا دغه عزت ته موږ نقصان ونه رسو نو دا دوه قسمونه دي که چېرې په دې کې دا دواړه اهم کارونه دا ترکیږي د یو انسان عزت یا دغه ژوند ته داسې څه خطره پېښېدي شي دغه طنز و مزاح په زمره کې موږ ناچو دا یو قسم د ظلم دی باقي که موږ گپ شپ په دې حده پورې لګو ساجد صاحب چې یاره دا کس چې کوم دی دکې یو داسې دغه دی چې هغه موږ هغه ته په ګوته کړو چې تاکې دغه یو قسم له کمکلتیا شته چې هغه ته زه دغه کمی چې کوم دی په ګوته کوم که هغه دغه نه په هیره کې کېږي یا هغه نه قصدن کېږي او هغه په دې باندې پوه نه دی او زه د دې دپاره دغه سرطن مزاح وکړم چې یاره نن دې په دې موږي باندې تینده وخوري نو سبا به دې خیال کوي دې به د دې نه پخو محفلونو کې ناست دي او دې به بیا د غونډه کې مچې ورشي او په دغه خیال باندې زه فولینګ د سره کوم خو هغه فولینګ چې هغه د ته نقصان نه رسوي او د سره یو قسم له ټوکه وشي نو دغه جایز دي او که نه هغې کې زما مقصد دی چې زه دا سړی وشرموم او دې د خلکو په نظر کې پاتې راولم نو دغه بالکل زموږ معاشرتي چې کومه معاشرې قانون دی دا اجازت نه ورکوي زموږ اسلامي مذهبي قانون چې کوم دی هم دغه اجازت نه ورکوي ها سجاد هوتي صاحب بس په چونکې موږ خو انعام جي سره په دې حوالې باندې مختلف سوالونه وکړو کې د دې جوابونه راکړو خو دا راته ووایه چې عملي طور باندې تاسو د طنز و مزاح پروګرامونه په ریډیو باندې ډېر وخت نه کوئ تاسو داسې څه واقعه چې ستاسو اوریدونکو تاسو ته ویلي یا تاسو سره په ذات خود شوي چې هغې کې داسې د طنز و مزاح داسې یو عنصر وي چې هغه تاسو بیا محسوسه کړي وي چې دی ما ته واقعي یو ډېر غټ ما د دې خبرو یا ما سره شوې واقعه یا زما د شوې خبرو څه داسې یو اثر کړی وي تاسو شیر کول غواړئ تاسو خبره وکړله د واقعي حوالې سره نو یو واقعه به درسره ساجد صاحب زه شیر کړم دا د کال 2008 یا اوم خبره ده چې زه ابټاباد کې وم خپل سپورټس ایونټ کې وم ډېر ښه کیمپ هم لګېدلی او ټورنامنټ هم و هغه دوران کې زه بیمار شم او بیمار داسې شوم چې انتهایی ټمپریچر زما زه چې کله ابټاباد کې هلته کې یو ډاکټر وکتلم نو ډاکټر ما ته دا مشوره راکړله بلکې زما چې کوم فرینډز وو هغوی ته یې دا ووایي چې تاسو به د خپل ملګري بوځئ او دې شاور ته ودروئ چې دې څومره د ولامبل دنه به دا ټمپریچر دغه کم شي لکه دې کې موږ دته انجکشن نه لګو زه هغه دوران کې رالم او بالکل زما موډ نه و چې ما ته د شاور څوک سټارټ کړي او زه د هغې د لاندې ودرېږم او ما به د خپلو ملګرو ته دا خبره کوله که دې ته ودرېدم نو زه به مړ شم داسې یا مرم یا نه مرم دې ته ودرېدم نو مړ به شم ځکه وجود راته اجازت نه راکړو چې کله زه ملګرو خو مې ډاکټر خبره اورېدلې وه ما ته چې نه پرېښودل دې نشته نه یې که مونږ ته به ډاکټر صاحب ویلي دي که هر څنګه یې ته به دې ته ودرېږي چې داسې رانه مرې نو بیا به مونږ په زړه کې ارمان وي چې یاره که دې شاور ته مو ودرولی نو دې به بچ شوی نو بس دغه کار کوو مرې خو هسې مرې ملګرو ګپ شپ لګو خو پرېښودل زما نو زه په زوره باندې هغې پوارې ته ودرولم او هغه اوبه په ما باندې راتلې په ما باندې ډېرې حالانکه ډېرې بدې لګېدې خو د هغه ځای نه چې زه کله رالم او زه خپل بیډ ته راورسېدم نو په بیډ کې زما حالات نور مغه ټایم کې خراب شو نو ما یو دوستو بغداد سره تعلق دی زما دا کې یو ډېر ښه ملګری دی هغه ته ما وویل مې بهي صاحب الحمدو په ما باندې راچوب کړه هغه ساده غونډه کې ساړی و هغه چې څنګه زما خبره واورېده او په دې ده کې چې دا ملګری مې تکلیف کړي د حکم تعمیر یې اقدام وکړو ما ته وایي چې الحمدو چې په ما باندې داسې څنګه وایي الحمدو چوپ زه پرېوتم په خندا شوم په هغه ټایم کې ما یاره زما د ملګری څومره ساده سړی دی ما دته لکه مراد مې دا و چې ته ما ته سورة فاتحه په ما باندې راچوب کړه الحمدو شریف دا ته ما باندې ووایه که نه نو هغه چې څنګه ما یې الحمدو را باندې راچوب کړه چې څنګه ما ویلي همغسې په ما باندې راچوب کړو الحمدو چوف ما خاندل 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 نو دومره ما وخاندل په هغه ټایم کې چې کومه تبه وه هغه تبه एकदम زمانه پاسېده یعنې زه 3 ورځې مسلسل بیمار وم एकदम زمانه هغه تبه چې کومه ده ما بالکل نه فیل کوله چې یاره زما تبه ده او زه بالکل د ګرځېدو نه وم
لږه شی به مخکې هغه تبه چې کومه ده هغه ټمپریچر هغه هم زمانه پاسې دا یو قسم د زما ذهن باندې چې کوم بوج او کومې پنجې دغه تبې خښې کړې وې بالکل ځان مې سپک فیل کړ او ما وی زه داسې جوړ شوم چې اوس مې سو ګراوند ته وباسي نو زه میچ کولی شم. دغې دوه بنیادي وجې وې. یو دا وه چې زما موډ دغه خندا سره ټیک ټاک شو. بل دا وه چې هغه په هغه یو الحمدلله کې دومره اخلاص پروت و چې الله پاک زما دپاره هغه یو ذریعه وګرځوله چې زه وخاندم په دې باندې. دغه سادهتوب زما دپاره یو داسې د خندا سبب جوړ شو، حالانکه ما خندا دغه سادهتوب پسې کړې وه. لکه دا نه چې ما نعوذ بالله چرته الحمد ما اوریدل ما خندا وکړل، ما دغه سادهتوب پسې خندا وکړل او خندا زما داسې یو دغه جوړ شو، یو ذریعه جوړه شوه چې الله پاک زما نه هغه بیماري چې کوم دا نو په هغه ټایم کې ما فیل کړل زما نه پاسېده. ګران اوریدونکو د پروګرام اوریدو دپاره ډېره مننه. د الله په امان.